أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. سورة النمل 10 نمبر آیات. په 10 نمبر آیات کې د موسی علیه السلام هغه واقعیا ذکر کیږي چې کوم د انقلاب د جوړولو لپاره فرعون قوم ته راتللو والا و. فرعون قوم ته لاړ. الله تعالی وایي چې والقي عصاک. کله چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو هلته کې الله تعالی دې تربیت کاو او دغه چې کوم د الله تعالی سره کومې خبرې اترې وشوې د خبرو نه بعد الله تعالی ویل والقي وغرزوا عصاک امسا خپله فلما فسحر کله رآها چې د ورید د امسا تهتز چې حرکت شروع كأنها گوی چې د امسا جانو ولا جانو چمچمار دی. جان هغه مار ته ویل کېږي چې کوم چجه وهي او نری. نو الله تعالی وی ولا د په شا باندې وګرځېد. مخکې او ځای کې ثعبان هم راغلی دی. ثعبان غټ خامار ته وایي. دلته کې جان ذکر شو. جان کچې مار ته وایي. دې کې اشاره د دې خبرې ده چې اصل کې د دې جسامت په لحاظ سره ډېر زیات غټ عبد نو ځکه ثعبان ذکر شو. او حرکت به دومره زر زر کاوه لکه د کچې مار په شان دی. غټ مار زر زر حرکت نشي کولی. هغه درونی کچې مار ډېر زر زر حرکت کوي. تاویږ را تاویږ منډه وهي. نو حرکت د کچو مارانو په شان کې وو. جسامت او باډي د غټ مار په شان کې وو. نو دغه کار د معجزې او بل انداز چې د مار اړولې نه او بیا هم بلې طریقه باندې دا مار شو. نو موسی علیه السلام دینه ویریدو په اول ځل باندې دا ولید ویریدي ولا دا وګرځیدو مدبرن په شا باندې ولم يعقب او را واپس نش یعنی مخې تلو کوشش وکاو چې دې ځکه نه لاړ شي. الله تعالی ورته ویل یا موسی ای موسی علیه السلام لا تخف یریګما انی لا يخاف لدي المرسلون. یقینا نه یریږي زما په خوا کې پیغمبران خلک پیغمبران نه یریږي. کوم پیغمبران چې تربیت د فعال کې راشي هغه به یریږي نه. لہذا ته هم یریږي. په دې آیات کې چې کوم سبقونه او کوم حکمتونه پراته یو په کې ده چې د هر پیغمبر د پیغمبري ثابتولو لپاره معجزه پکاري او معجزه د حالات په تناسب سره چې کومه معجزې ضرورت هم هغه پکاري. نو موسی علیه السلام الله تعالی معجزه د امسا ورکړه او په دغه وختونو کې دا مناسبه معجزه و. دویمه مسله دا معلومیږي چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه وي. ځکه موسی علیه السلام دین خبر هم نو جدي امسانه بیمار جوړیږي او دا به منډه وي دین نو خبره. او بیا موسی علیه السلام په دې باندې نه پوهېده چې په الحال مار دیو کنه دی خطرناک دی کنه ځکه دې منډه کړلې. نو دې ځکه دوه خبرې دا شوې چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه غیر اختیاري. پیغمبر په خپل اراده سره نشي پیش کولی. او دویم دا چې پیغمبر په غیب باندې نه پوهیږي. نو په دې وجه موسی علیه السلام د خپل امسا چې کړه د خامار جوړ شو نو د په حقیقت نو پوهې چې د خامار دیو کنه دی د دې ځکه یاري. نو موسی علیه السلام چې کله ویرید نو مخکې روان شو او بیرته نه راګرځېد. دغه ځکه نو دا مسله معلومیږي چې ظاهري اسباب په بنیاد باندې یاریدل در توحید خلاف نه دي او نه پیغمبري د شان مخالف دي. د دې خلاصه دا ده چې یو ځکه ضروري او خطرناک سیز دی دشمن دی دا د خطر شته دی. نو طبعا یاره دا به خامخا راځي چې چا کې عقل یې پوهه یا خامخا به یریږي. مار نه به سړی یریږي د خامار نه به یریږي. کومه یاره چې شرک دی نو هغه د بغیر د اسبابونه بغیر ظاهري اسبابونه بغیر د چا نه یره کول. لکه سړی داسې عقیده لري چې یاره که زه یو جرم وکړم نو پیر بابا به راپسې راشي او ګیر به مې کي خراب به مې کي یا بل څوک به راشي حالانکه هغه دنه خبر هم نه دی. نو دا بغیر د اسبابونه چې کوم دی د چا باره کې داسې یاره بړک ساتل دا شرک راځي. لکه ډېر خلک مسلمانان هم داسې عقیده لري چې یاره د پلانې ملک اداري چې کوم دي نو هغې نه پټ پناسته نشته هر څه نه خبرېږي. دا نمونه خبرې عقیدې لرل چې یاره زما د حالاتو نه یو انسان هر ټیم خبرېږي دا شرکي خبرې دي داسې نشي کېدلی. نو دې ځای کې دا مسله معلومه شوه چې ظاهري اسباب په بنیاد باندې یره کول دا شرک نه دی بلکې دا یو جایز څیز دی. دا هر څوک یریږي. الله تعالی موسی علیه السلام ته ویل یا موسی ای موسی علیه السلام لا تخف یریګما ان یقینا لا يخاف نيريږي لدي المرسلون زما سره پیغمبران
الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد السوء بغیر د هغه چانه چې ظلم کړی په خپل ځان باندې ګناي کړی ثم بدل بی کړی حسنا نیکی بعد السوء نور سره ګنا نه نو هغه سره به یریږي د دې مطلب دا دی چې کله سره ګنا وکي او د ګنا نه بعد بس بیا توبه وباسي او نیک اعمال وکي نو عام نه کان خلکو سره بیا مېره ور سره احساس ور سره زګه د ګناه خپل سپیرواله یو قباحت دی نو ګناه کا ما پمشي او دغه بار نو رسو چې صحیح اعمال دي نه کړي او د هغه صدقات په وجه د نیکو اعمال په وجه د ګناه غ سپیرواله ختم کړي نه نو آثار باقی د موجودي ورکی سپیرواله کوم ځکه چې ګناونه کې دغه ځینې سپیرواله موجودي خامخه موجودي نو د هغه سپیرواله د بد انجام د سړی بیا هم سنه یریږي چې را ته د ګناه ما پمشي ول اول دا چې ثبوت د جماع شو دوی مداد چې کما پم شو خو د ګناه چې کوم سپیرواله د ختميږي نه خوشته دي او سنه چې غس سپیرواله بیا را برسېرش نو دا کسانو سره به یو قسم له احساس او یره ور سره فإني غفور رحیم یقینا زبخون کې او رحم کون کې هر ګناه معاف کوم بخمه وادخل او داخل کې یدک الله خپل فی جیبک بخپل غریوان کې د معجزه ده تخرج دالاس براوزی بيضاء تک سپین من غیر سوء بغیر څه د نقصان سپینواله د لاس دوه قسمونه یو د برګي د وجنم کې دي چې نقصان یو بغیر د نقصان نه چې هغه رڼا کوي معجزه شي ابرګي نه د دې ځکه نه دا مسله هم معلومه شوله چې وادخل يدك في جيبك جيب غریوان ته وایي د کمیس هغه حصہ چې کوم کې تړنۍ لګېدلی یو خلک کولاوي یو بندي نو دغه ګلاس دنه کنه بدینه بعد بدا تک سپین شي معجزه بشي نو علماء لیکلي دي چې دا مسله معلومیږي چې دا کمیس کم غریوان چې د تړنو د کم پټ شي دا رسا په سینه باندې په خوذل پکاري ځنې خلک دا ولې د منتقل کې ځنې خلک د ولو مز تړای ځنې خلک الته کې بټن پکې لګېدلی لیکن ټیک خبره دا ده چې کپڑے د څه وګڼل شي چې د تړنو دا کم غریوان چې دا په سره سني په منځ باندې راشي چې عام جسم د خلکو څنګه دا ټیک او دا مسله معلومیږي 33 آیات په نحو معجزو سره دو دادس او سنوري دي او معجزې نوري دي هغه معجزې په سورته اعراف کې ذکر شوی دي نو هغه معجزې او دا سره جمع کټولې په نحو معجزې شي په دې سره لاړ شه الی فرعون تو قومه ده قوم انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دوی د قوم چې نافرمان دي انهم كانوا قوما فاسقين د مخینه جملو د لپاره او سبب شو وجه شو چې ګوره معجزه یوم پورا ودوم پورا به نه معجزې دا ولي وې ځکه چې دا قوم ډیر زیات نافرمان دي په معمولی خبرو یې کار نه کوي په لږو معجزو باندې تسلی نه کیږي ډېری معجزې ولا پکار دي او بیا دا چې خاص فرعون ته لاړ شو دا قوم ته لاړ شو نور خلک هم دغه دنیا کې ډېر موجودو لیکن د وجه دا چې دا قوم ډېر نافرمان دي چې کوم ډېر سرکشي هم هغه ته ورتل پکار چې سرکشي نه واپس شي سم شي فلما جاءتهم حركه لجرال دوید آیاتنا زمونږ مناخي دا معجزې ته مراد مبصرتن جخکار دلایل یعنی موسی علیہ السلام راغه دعوت ولا ورکو دوی انکار وکړي چې ثبوت وخایا په ثبوت کې موسی علیہ السلام معجزې خود لري قالوا دی ول هذا سحر مبين دا جادو ښکارا دی د دې جملې نه د دې آیات نه دا معلومه شوه چې سړی څومره په حق باندې او څومره په حق دلایل وي او څومره رښتیا خبرې وکړي بیا هم د خلک به چې مخالفت نه کوي د خلک به چې دغه رښتیا باندې به الزامات لګي دروغ ورته وي دغه مضمون تفسیر اصل کلام ذکر کړی دی چې د دې آیات خلاصه دا د حکمت دا دی چې د قیامت پورې دی دلیل له یو طریقې کار دی د داعیانو د پاره د حق پرستو خلکو د پاره تاسو څومره په حق باندې شي تاسو مخالفت ختميږي نه مخالفت هم بیا رواني او تاسو دغه حق پرستی دغه رښتیا ته د دروغ نمونه ورکړل کیږي د جادو نمونه د باطل نمونه ورکړل کیږي چې د دې مقصد د پاره کارو او د دې د پاره کارو عام زموږ په مشایخ کې د جسو کار وکي اور خو کار لګوت نه وروړي یو کس یو کې ها د دې د پاره وکړي چې ماته کریډټ راشي نو خلک سره بیا لاس نه کوي دا کریډټ دې روان دي پرې د صفات شي نو میونه شي نو دا سم جره خکار کې په بد کار خو بد کار دی خو چې خکار کې باقي معنی می ترازو نه دا کریډټ د پاره وش د نوم ناموس د پاره وش الګا دغه کریډټ د پاره بتا کړي به ته د قانون ناموس کو ولې نه کو د وسپوري ولې نه کې نو تفسیر اثر کلام موج دا مسله معلومیږي چې کته څومره په حق معنی شي او څومره مستا خبري رښتیا او صداقت بیا هم په دې معنی به پتوی او داوی او راضي چې د څه ونه شو د څه پکار و
وجحدوا بها او انکار یو کړ دغه معجزونه واستيقنتها انفسهم او یقین لاره په دغه معجزو باندې په خپل زړونو کې څه مطلب په ښکارا باندې انکار وکړ د معجزې موږ نه مونږ جادو دی دا معجزه نه ده خو پټه یې برډه کې یقین لاره د صحیح معجزې دی جادو رسې نه د سي پیجندلې د دې دا مسله معلومه شوله چې په خبره باندې د چا علم شته او لکه خدا چې او الله یو دی نبی علیہ السلام پیغمبر دی د دین او د قران حق دی پزره کې خمني لیکن په ښکارا باندې دی وایي چې نه منه او دا ټیک نه دی نو دی انکار لا به اعتبار غړ ایمان اړه خبر یقین لا به یقین اعتبار نه دا سره به سوچا کافر شمار لګيږي ځکه چې ایمان د اقرار او د تصدیق مجموعه ده چې تصدیق یو اول تک اقرار وسره نه د ایمان سره به دین نو دی فرعونانو د موسی علیہ السلام معجزې یقینول چې معجزې دي الله وتعالى کړي د پیغمبر دی لیکن ښکارا باندې وجحدوا بها انکار دی او د انکار دی ولې وکړو ظلم او علوا د وجه د ظلم نه ځخ ظلمونه ګناونه کړی او د وجه ځان لوی ګڼلونه د تکبر د وجه نه چې ځان غټ شمارو ګناونه ډیرو ځان غټ شمارو بن اسرائیل سپک ګڼل په دې وجه باندې د ښکارا باندې د دین انکارو د دې دا مسله معلومیږي چې متکبرین د حق لار خودل مشکل کار دی کم سره چې تکبري ایمان نصیب کیږي حق لار ته ناراضي دا څنګه کم خلک ظالمان دي الله تعالی ظالمان ته هم هدایت نه کوي دا مضمون مکه در شوی دی چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله ظالمان ته هدایت نه کوي کم خلک د اسلام په دشمنی کې کلک دي کم خلک د انساني په دشمنی کې لګیا دي د انساني ژوند ته خطرې مصیبتونه مشکلاتونه کړهونه سیوا کوي لګیا دي اور دې په ذهن کې یو وحشیانه ونه سوچ د چیرې بس موږ ځان له مزه کوله هر سړی کړي دل ورنځیدل نو دا نمونه سوچ د جذبه چې شام او د سوچ چې شام الله تعالی ورته هدایت نه کوي فرعونانو هم ظلمونه کول د بنی اسرائیل سره هم ځان غټ غاڼو لوی غاڼو نو په دې وجه باندې انکار یې وکړو او اگر چې په لکه پټ منل چې د موسی علیه السلام په حق باندې فانظر تو ګوره کیف کان بیاسرنګ شو عاقبت المفسدين انجام دورانکارو خلکو نبی علیہ السلام ته خطاب چې د خلکو انجام بیاسش نو دا اصل کې دغه مضمون طرف ته اشاره ده چې کم کسان د دین دشمنان الله تعالی هلاک کوي پر دین او تباہ کوي نو د نبی علیہ السلام د پاره تسری شو چې دشمنان د بچ کېدو نه دي څومره کتاب دبدبه سیوا د وسایل لري اسباب لري افرادی قوت لري خو چې اسلام سره دشمنی ده الله تعالی د پیغمبر سره دشمنی ده نو د فرعونانو حال ته ګوره دغه چل بر دوی سره هم کیږي او د قیامت پورې د مسلمانانو د پاره د حق پرستو ډلو د پاره تسری ده چې تاسو په خپل کار باندې کلک وسیږئ تاسو چې څومره مخالفین دي زديان دي متکبرین دي دغه خلک به الله تعالی هلاک کوي تاسو د مخینه بلری کیږي